ترشوی بحثو کے مو ذکر کړه چې وقت جاء سکرة الموت وحسرة الفوت، کله د مرګ سختۍ راغلې و د فوت شوانې د مرګ حسرت و ارمانونه مخته راغلل. جملې وې پنځه شپږ جملې چې هغه مو ذکر کړې، دوباره یې تکرار نه کوم. و هغه و چې یاره وهو فی اهله ینظر ببصره، خلخانه و سراوی و سترګې غړوي. کسی خالق ینظر ببصره ویسمع باذنه، غیږو اورېدل کوي، چوک خبرې کوي، هغه واوري. مو مخکې ویلي دي تاسې ذهن کې اوي، خو اکثر مودي چې د توجه نشته. کله چوک مړ کېږي خطرناک وخت دی ډېر، دې وجې نه هغه ته پکار دی سوره یاسین تلاوت شي، قرآن تلاوت شي، حمایتها رو بنده وی ونه دی وی و امامت بنده گواهی وتا هغه ته هغه نه واورېدل شي، د رسول رسالت بنده گواهی هغه نه واورېدل شي. ضروري دی ډېره زیاته چې آخري وخت ډېر مشکل دی. مو اکثر کسی چې آخري وخت خلق فوراً بیا ګوډي کې وچوه، هسپتال ته منډه کوه، او ښه کسی چې را جنکندانې دی نه مناسب نه وي، داسې پکار دا دی چې هغه ته دې آخري وخت دی داسې شی وویلی شي چې هغه څه هغه شیاطین عدله کوم دي هغوی نه ورته بچاو پیدا شي، هغوی نه بچ شي. خوب تیر شوي بحثو کې مو ویلي وو چې کله انسان مړ کېږي نو هغه عملونه چې اخذها یا اغمز فی مطالبها په پټو سترګو یې هغه راټول کړي دي، هغوی مطالبو کې یې اغماس کړی دی، سترګې پټې کړي دي. یعنې مقصد دا چې ښه سوچ یې نه دی کړی، خو بس څه دي جمع یې کړي دي. واخذها دا جملې وې، واخذها من مصرحاتها، واخذها من مشتبهاتها، ملونه جمع کړي دي، مصرحاتونه مشتبهاتونه جمع کړي دي، ځنه واضح حرام و غیر جمع کړي دي، ځنه واضح حلال و غیر جمع کړي دي، و ځنه مشتبهات و پاته نه لګېده. ای مشتبهاتو ته ما وضاحت کړی و، که تا ته یاد وي چې مشتبهات هغه شیونه دي چې هغه کې پاته نشته چې آیا دا حلال دي که حرام دي، شک دی ورکې، هغه حلال شونه کې شک دی. لکه مثالونه ما ذکر کړي وو تیر شوي بحث کې، نور وضاحت نه کوم. ویتذکروا اموالا، دغه وخت دا اوس مړ کېږي. افسوس خدا دی چې کله یو انسان مړ کېږي هغه پکار دی الله ته توجه وکړي، مولا حسین ته توجه وکړي. دغه وخت خطرناک وخت دی، خو دې مجبوري دی. دا اوس یتذکروا مولا داسې یی یتذکروا اموالا جمعها، دا اوس هغه یاره بینک کې مو 1 کروڑ روپۍ یا پاتې شوې، یاره فلاني سمو 40 لکه قرضه وه هغه پاتې شوه، یاره فلاني سمو 2 پیسې وې هغه پاتې شوې، یاره اسلام آباد کې مو بنګله وه پاتې شوه. یتذکروا اموالا جمعها، یاد کړو ولی هغه ملونه چې کوم ملونه یې جمع کړي دي همغه اوس یادوي، هغوی ارمان کوي، بل ارمان نشته اوسه. دغه ته
او دوستانو بزرګوارو یوه خبره تاسو وکم چې څوک مړ شي تاسو یې کسوئ نن سبا یو کیفیت مکسو یو حالات مکسو چې قبر نه هارونه چولې وي لیدلې دي قبر نه ګلونه چولې وي یا قرآن خانی ده زه خلکو ته داسې وایم چې دا ګلونه ما چاوه دا قبر نه یې قرآن تلاوت وکړه هغه ګلونه واچوه قبر نه یاسین تلاوت کا هغه ګلونه واچوه قبر نه آقای نجفی هغه بزرګوار خپل وصیاتو کې یایي موصوله ذهن کې ده چې کم از کم هر جمعې شپې یو سړی یو واعظ راولوی یو روضه خون هغوی متمی ته یایي چې یو متمی راولوی چې متمی پنځه ټکي ویلي نه وي چې ما قبر نه جمعې شپې چې وکړي متم وکړي دا شی قبر نه واچوه قرآن تلاوت وکړه جمعې شپې ورشه ورته کښېنه ما ته یاد دی زه کله په د لیارې طلای عبدالله خان کلي نه ما لیدلو چې رمضان کربلایي رمضان حاجي خدای د رحم ونې وکړي هغه به د دوستالي حاجي قبر نه مخکې به ناست و قرآن تلاوت به کولو ما خیال و چې را د حاجي رور پره حاجي دوستالي پره دغه کوي دا تلاوت کوي خو وروسته کله مړ شو ومړې دوه کوم ځای کې دا کېناستو مخکې و هغه هلته حاجي قبر و خپل قبر نه به چې کېدو و دوستانو بزرګوارو قبر په ویر دی مرګ په ویر دی مرګ ډېر نږدې دی پته نشته هر چا نه په ویر دی یتذکروا اموالا ګلونه ما ونه چوه که چاوي ټیک دی بده نه دی مانه نه دی خو بیا ښه ګلونه خو ونې واچوه دا ګلونه خو هغه ته څه خیر البته بستره ما نه دی خو مناسبه نه دی نیالی نه یادی که نه نیالی ما نه دی خو هغه صورت کې چې کله مخ به خامخا هغه نه کېږي دا خاورونه البته که نه کېده یا فرق نه کوي خو مقصد دا دی چې ما نه دی خو بهتر صورت دا دی چې نیالی چې شته ورته کېږي دی هغه هسې اوس بدن بیا خوړین شي خرابېږي ټوله نو نیالی ضرورت نشته قرآن مجید خپل قبر کې ویره موسه قرآن مجید خپل قبر کې دغه ډېره ښه دی ډېر داسې صحابهو تاریخ کې دي چې هغوی به ځان ته قبر چې وکندلی بیا به جمعې شپې یا ځینو عام وختو کې خاص وختو کې هغه به کوزېدو خپل قبر کې به تلاوت قرآن کولو ډېره ښه دی ما یو وصیت ټولو ته کړی دی چې هر کله چې مو مطلب دا دی چې قبر کې خاوریانې واچوي نو هغه وخت نه په کار دی مونې و مدرسې بچی دي ډېرې قرآن تلاوت یې ښه دی ټولو د عام تلاوت نه دی هغوی ښه تلاوت دی همداسې نوره که چوک وي چې هغه بیا مو قبر کې بیله پرې نه دوي مقصد دا چې قرآن هغه وکړي دا تلاوت وکړي مخامه پورې چې خطرناکه شپه دی ډېره ویتذکروا اموالا جمعها دا یاد ساتي یاد به کوي هغه مالونه چې کومې جمع کړي وو نه هغه اوس به یاد کوي وقد اشرف علی تلفها یا علی بقائها و دا اوس مشرف دی ونې وی راغلی د دغې خبره نه چې دا ته نه باقي پاتې شول او دا ته نه لاړو ته نه روان دی ښه پوهېږي وقد اشرف علی بقائها یا علی تلفها یا علی ذهابها هغوی تلنې دا مشرف دی بالکل کسې چې مالونه نه پاتې شول مالونه باقي پاتې شول سمانونه ټوله نه پاتې شول و دوستانو بزرګوارو قرآن خواني چې کوي زه هم قرآن خواني کوي ډېرو ته زه یم قرآن خواني کوي قرآن خوانه صاحب وخت کې کم از کم پلار دو که څه رحم ونه کوي که قبر کې تکلیف نه یې منې کوي که تکلیف ونه لرې کوي نو کم از کم که خمس په گردن و خمس ته وبسه
قرآن خانی وسی ما کوا نه دی ضروری خمس یې وبسه چې ته خمس وبسې بهر صورت خدا خبرې چوک نه واوري شوق دا جملو ته سترګې غړوه مولایي ښه واضح شوي نه دي ټوله او تا ته پته دی ویتذکروا اموالا قد جمعها یا جمعها واشرف على اطلافها یا تلفها على بقائها جمله ماته ذهن کې نشته چې بس دا اوس مشرف دی کسې چې عملونه هم پاتې شول خو چېرته پاتې شول وتبقى لمن وراءه و پاتې شول هغه چا پاره چې کوم دین ورسته دي هغوی ته پاتې شول ښه پوهېږي چې نه پاتې شول وتبقى لمن وراءه بقي پاتې شول هغه چا ته چې څوک داسې ورسته دي څوک یې وارثان دي هغوی ته پاتې شول خو فیکون مولایي فیکون المهنأ غیره فیکون المهنأ لغیره عملونه گوارا دي یعنی خوری به هغه څوک چې هغه دینه سوا نور کسان دي مال دې ګټلی و حرام و حلال پته نه لګوله خدا مهنأ دی هنیئا گوارا دی پښتو کې چې نوشي جان به کوي یعنی خوری به څوک بل څوک حرام دې کړی والعبء على ظهره فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره خوب وکسی چې کوم جملونه جمع کړي دي هغه بل چاته مهنأ دي وعیب چې کوم دی مقصد چې یعنی کله بوج چې کوم دی هغه بوج دی په شا باندې دی پښتانه بدینه کېږي او مزې به ونې ينعمون بها ويتمتعون بها ينعمون فيها ويتمتعون بها چې هغوی نه دا مطلب نوره کسان هغوی ورکې منعم دي هغوی دغو نعمتونه فایده اخلي ويتمتعون بها وهغوی ونه تمتع خلي هغوی ونه خوند خلي مالونه پاتې شو فقد لازمته تبعاتها و دې باندې مال کوم دنبالې دي مال کوم بوجونه دي مال کوم بوج دی هغه ټوله دې په ذمې دی عبء على ظهره و عبء دې په شا باندې دی